بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ تاسې دا ده چې څنګه وکولی شو پینګ کمانډ ډینای کو. پینګ کمانډ څه وکړو؟ ډینای کو چې یو کمپیوټر باید ریپلای ور نه کي. یو کمپیوټر موږ سره یې ښه د ریاست کمپیوټر ده، خلک یې پینګ کوي چې ګوري چې دا کار کوي که نه کوي، آن د کاف ده. نو زه وایم چې دا د کنیکشن ورکړي، خلک د ډیټا اکسس کوي، خو دا پینګ دی ریپلای ور نه کي، ریپلای دی نه راځي. نور په کمیونیکیشن کې پینګ ګوره نور هیڅ کوم کار نه لري، په کنیکشن کې کوم رول نه لري. پینګ یو ټیسټینګ کمانډ ده چې دا تاسو ته بیرته ریپلای راوړي چې هغه شی آن ده او که آن نه ده، خلاصه. نو دا پینګ چې دا د آی سی ام پی پروتوکول په ترو باندې کار کوي. کوم پروتوکول په ترو؟ آی سی ام پی، انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول. دا اوس ګوره تاسو چې یو ایمیل لګئ، ایمیل هم سینډ شو کنه، درته وایي چې سکسسفولي سینډ. که ونه لېږل شي درته وایي چې کوم مشکل و. دا کوم پروتوکول دی چې تاسو ته دا ریپلای راوړي؟ دا آی سی ام پی پروتوکول دی، ها، انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول دی. نو زه غواړم چې دغه آی سی ام پی پروتوکول بلاک کړم چې نور پینګ کمانډ کار ونه کړي. نو لکه څنګه چې موږ ټیلنیټ پروتوکول بلاک کول، څنګه هم چې ډبلیو ډبلیو ایچ ټي ټي پي پروتوکول بلاک کول، نو په همدغه شکل سره کولی شو پینګ هم موږ څه وکړو؟ بلاک کړو. نو اول به ته لاړ شي یو ایکسس لیست جوړ کړه، د ایکسټینډډ ای سی ایل په ترو دا کار کولی شو. ایکسس لیست سل ډینای کا، څه شی ډینای کا؟ آی سی ام پی ډینای کا. 192.168.1 0.0.0. دا خو پوهېږې که نه، یعنې دغه نیټورک باندې مکمل ډینای کوو. هوسټ، کم هوسټ ډینای کوو؟ 20.0.0.2 چې دا د نور ریپلای نه ورکوي. او ایکسس لیست 100 آی پی پرمیټ اینی ټو اینی. صحیح ده که نه؟ اوس ګورو عملاً چې څنګه کولی شو دا کار موږ ته وسو. اول دغه ټپالوژي لرو. زه راځم دغه سرور پینګ کوم، ښه؟ دې سرور آی پي څو والا؟ 3.1. 3.1 ده که نه؟ دا ولې ښه ګیټ وې ده، صحیح شو. 3.0. اوس ګوره زه راځم، اول زه د دې ویب سایټ خلاصوم، هغه یو ویب براوزر ته راځم. 192.168.3.0 ویب سایټ خلاصېږي که نه؟ کمیونیکیشن شته که نه؟ کمانډ پرامپټ ته راځم، پینګ کوم یې، پینګ 192.168.3.0 ریپلای راځي. زه اوس وایم چې دغه 3.0 چې ده دا د دغه نیټورک ته ریپلای نه ورکوي، یا د دغه کمپیوټر ته ریپلای نه ورکوي. نو خو کولی شي چې یا کمپیوټر یا نیټورک. اوس زه راځم څنګه دا کار کوم؟ دا به کوم دلته کنفیګر کوم که دلته کنفیګر کوم؟ دلته چېرته؟ دلته کنفیګر کامل ته کنفیګر کوم، دلته دې ځای کې چېرته؟ راځو دلته سی ال آی موډ ته لیکو کنفیګر ټرمینل ایکسس لیست جوړ کړه. څه شی؟ مثلا سل څه شی شو؟ ښه، او ډینای کوو. دا ځل ټي سی پي نه ډینای کوو، آی سی ام پي ډینای کوو. آی سی ام پي نیټورک نه ډینای کوو. نو ځکه د دې نیټورک ټول ادرس وکړو 192.168.0 ماسک 0.0.0.250. څه شی ده؟ اوس دا هوست نه ډینای کوي ته که دا ټول هغه نه ډینای کوي؟ د صرف دغه یو کمپیوټر نه. نو هوست که نه؟ هوست کم هوست 192.168.3.0 دې نه ډینای کا. ایکوال ټو کم پروتوکول ډینای کوي؟ څه شو؟ ایکسس لیست 100. ښه، مې نه پېژانده، دلته د سره لیکو ایکسس لیست څو سل. صحیح ده که نه؟ او ورته لیکو چې څه وکړه؟ ډول نه رد کېږي. خیر، کنفیګر ټرمینل او ایکسس لیست څو؟ ها، دوه دفعې مې سل لیکلی که نه؟ ښه لیکل شوی ده سل. څه وکړه؟ ډینای کا. ګوره کم پروتوکول ډینای کوي؟ اے ایچ پي، ای آی جي آر پي، ای ایس پي، ای جي آر ای، آی سی ام پي، آی پي، او ایس پي ایف، ټي سی پي، یو ډي پي. کم یو؟ آی سی ام پي ډینای کوو. آی سی ام پي نه چې ډینای کوو د دې نه وروسته ګوره اینی کولی شي ډینای کړي، کولی شي هوست ډینای کړي. نو زه ورته وایم چې څه ډینای کا؟ هوست نه، ټول دغه نیټورک ډینای کوو که نه؟ 192.168.1.0 ماسک 0.0.0.250. د دې نه وروسته څه شی ورکوو؟ چا نه ډینای کوي؟ اینی نه ډینای کوي که هوست نه؟ هوست نه ډینای کوو. سوالیه ډیسټینیشن ادرس څو ده؟ 192.168.3.0 صحیح ده که نه؟
اوس چې شی ډینای کوي دلته ها ایکو ریپلای د هوست نه ډینای کا بس خلاص د هوست نه ځکه موږ سی ام پی ال ورته مشخص کړي دلته ایکوال ټو نو ورکو ها انټر نو دا څه شو ډینای شو خو زه اوس کار کوم ایکسس لیس 100 سو کا پرمیټ څه شی پرمیټ آی پی any to any بس خلاص اوس ګوره زه راځم له دې ځای نه دا پینګ کوم مخکې مې پینګ کنه ریپلای راتله دا ځل پینګ کوم بیا ریپلای راځي بالکل نو راځو دلته سی ال آی موته کنفیګر ټرمینل انټرفیس کوم انټرفیس دا سیریل باندې لګوم سیریل 0/1 آی پی ایکسس ګروپ کوم ایکسس ګروپ 100 او any out ان و بیا به اوټ مو سګورو چې په توګه اوس ګورو دلته په دې ځای کې دا ځل د پینګ کوم ښه سوای پینګ نور بند شو ها اوس که چیرې زه څه کار کوم ویب سایټ د دې خلاص مې کی ویب سایټ باید خلاص کی موږ صرف پینګ دی نه کړی آی سی پی اوس ګورم آی پی ایڈریس ورکوي 192.168.3.3 سل خلاصې کنه خلاصې ویب سایټ هم خلاصې او ریپلای نه ورکوي د یو کمپیوټر ته ریپلای نه ورکوي خو خلاصوي شي ښه کمیونیکیشن کوي شي فایلونه ایکسس کوي شي هر څه کوي شي ښه پینګ 192.168.3.3 سل ویني ریپلای نه ورکوي ځکه سی ام پی ډی نه اوس ګورو زه یو ځل بیا هم دا په آوټ باونډ کې وګورم چې آوټ باونډ کې دا کار کوي که نه کوي که آوټ باونډ کې کار نه کوو بیا به څه کوو ښه زه اوس درته لاره ده خیر کنفیګر ټرمینل انټرفیس څه شی ده سیریل 0/1 آی پی ایډرس څه شی یو آی پی ایډرس ورکوو آی پی ایکسس ګروپ کنه آی پی ایکسس ګروپ څو یو سلو سل هغه ان نو بیا یاد وکړه نو آی پی ایکسس ګروپ سل کم وخت کې ان کې او اوس ورته لیکم چې آی پی ایکسس ګروپ سل کم وخت کې آوټ اوس ګورو ښه چې کار کوي او کوي نه کوي ها اوس کار نه کوي که نه ځکه چې دې نه کنیکشن آوټ کېږي دا باید کار وکړي ښه اوس زه راځم څه کار کوم استاد دا مطلب دا په ان اوټ کې د راوټر نه چې کوم سیګنال وځي دغه ټایم کې اوس ګوره دغه انټرفیس نه چې دغه پاکټ وځي په دا د وتلو په وخت کې دا فلټر وکړي که دلته چې راننه وځي د انټرفیس ته د راننه وتلو په وخت کې دا فلټر وکړي ښه اوس یعنې دا چې کله دلته راځي راننه وځي له هغه اول نه ګوري که نه هغه مونږ چې ډینای کړی که هغه ادرس ډایرکټ فلټر کوي اجازه نه ورکوي اوس د وتلو وخت کې چې کله وځي په هغه ټایم کې اجازه ورکړي که ورنه کړي دې خواته دلته یې ګوري چې دغه ادرس ته چې را روان ده نو نه پوهېږم چې دا ولې دا نه پرېږدي که نه دا باید ونه شي ښه اوس که زه یو کار بل وکړم زه دغه طرف نه چې دا دلته دا کار کوم د دې په دغه انټرفیس کنفیګر کوم او هغه په آوټ وخت کې ښه سیریل 00 کې ښه او په کم وخت کې آوټ کې اوس خو ریپلای ورکوي که نه ومې ریپلای ورکوو که نه enable configure terminal ها access list سو سل او مثلا او څه شی ده ډینای کا څه شی ډینای کوو آی سی ام پی نیټورک ډینای کوو واټول نیټورک 192.168.1.1.0 هغه بندو هغه او دې بندو کنه چې دا ریپلای ورنه کې اول خو به ته دا ادرس ورکې کنه .1.0 صفر دا نیټورک ته باندې بند کا ماسک 0.0.250 چا نه بندې هوست کم هوست نه بندو زور ټایم چې دغه راوټر د ریپلای نه ورکړي د دې راوټر دغه آی پی بندو مخه د دې آی پی څو ده یا دا هم دغه آی پی بندو دا هوست په بند کوو خو هغه په دې نیټورک کې نشته دي خاطر نه وایم ځکه دا په دې نیټورک کې ورسره ده خیر بیا به یې وګورو اول زه دا د راوټر اډرس ورکوم سو د سرور 192.168.3.3 دا ډینای کا او په اخر کې ایکسس لیست سونا 100 ها ایکسس لیست سو اول انټرفیس څه کنه انټرفیس
په 01 باندې کو که 00 باندې کو 01 باندې کو 00 باندې یا 01 انټرفیس سیریال 001 آی پی ایکسس ګروپ سو یو سلام سل کامل لګانا کم وخت کې آوټ کې اوس راځو دې ځای نه زه دا پین کوم مخکې دا خو نه وو که نه دې نه ګوره دا ریپلای راتله صحیح ده دا زه بیا پین کوو وینې آوټ کې دا بند شو که نه ښه اوس زه د بل کمپیوټر نه اوس پین کوم ښه ګوره ان آوټ دواړو کې نه پوهېږم چې دلته دغه ځای کې څه مسله ده ښه اوس راځو کمانډ پرمپټ ته دې ځای نه پین کوم پین کوي 192.168.1.1 ډاټ 3 ډاټ سو سل که نه دې ته ګوره ریپلای ورکوي که نه ورکوي دې نیټورک ته ریپلای نه ورکوي دغه ډینای کړي دا چې سیګنال وځي ښه دې انټرفیس باندې خو رانه نه وتل دې نه چې وځي نورې دا راوټر دلته فلټر کوي نه پرېږدي چې یو خوا ته دا سیګنال وځي د وتلو دپاره اجازه ورته نه ورکوي ښه نو ان اور دواړه کار کوي ښه کولی شي بعضې کیس کې تاسې اوس دلته مشکل دلته دغه فکر کوم چې دا به وي ښه دقیق نه شو ویلی خو امکان د ولري ځکه چې دا آوټ شو چې آوټ چې ووتل بیا د هغه نه وروسته چې دی فلټر کې کومه معنا نه ورکوي نو دلته چې وموځي په منځ کې را نور سټیشن شته ده ښه چې هغه څه وکړي فلټر کړي مفهوم نه پېژنم چې کېدای شي ریل کې نو دا نه کوي دا کار نه کوي نو ودلې دا دلته مه مونه وکړه کار نه کوي نو زه راخلم نو دا ورته وایم چې نو ایکس کنفیګریشن ټرمینل او نو ایکسس لیست سو ده سل او انټرفیس سیریل 0/1 او نو آی پی ایکسس ګروپ سو ده سل دا ختم ده او آوټ کې لري صحیح شو دا ختم کو اوس او له دې ځای نه چې دا دام لرې کوو ښه راځو دلته نو کنفیګر ټرمینل نو ایکسس لیست سل او دلته په کوم انټرفیس باندې وو سیریل 01 ده ښه انټرفیس سیریل 0/1 نو آی پی ایکسس ګروپ سو سل او هغه په کوم وخت کې ان کې نه دلته ما آوټ راړولې اوس ختم شو په دې باندې خو ورسېدو چې ایکسس لیست څنګه کنفیګر کېږي څنګه د دې په ترو موږ پروټوکول ډینای کوو نیټورک ډینای کوو کمپیوټر ډینای کوو ایکسس لیست موږ په نمبر جوړاو که په نوم باندې په نمبر باندې جوړاو که نه سله ورکاو 200 که موږ غواړو چې اوس یو ایکسس لیست جوړ کړو په نوم باندې جوړ کړو زه فیسبوک باندې ورته بلاک ویب سایټ په نوم باندې یو ایکسس لیست جوړ کړم دوه نومه موږ یې سیل لرو یو نیم ایکسس لیست او بل نمبر ایکسس لیست نیم ایکسس لیست عین شی ده لکه څنګه چې دا جوړوي خو فقط دونه ده چې هلته به آی پی ایکسس لیست لیکئ دلته تاسې ایکسس لیست لیکئ هلته به څه لیکئ آی پی ایکسس لیست ښه او دغه کمانډونه دي دا وګورئ داسې کولی شي نیم آی پی ایکسس لیست ګوره کم رقم ته ایکسس لیست جوړوي ایکسټینډډ نوم یې څه شی وي مثلا ای بی ایس اني نیم یو نوم کېدلی شي فارمیټ کا څه شی فارمیټ کا ټي سی پی هوست 192.168.1.2 اني دې ته اجازه ورکړه دا ځل ګوره ډینای نه ده کړې هماغه کارخانګي چې ما تا ته درکړې وه چې ورځې نه شوې کړی اوس ګورو دلته او بیا ورته یم فارمیټ ټي سی پی هوست 192 اني ایکول ټو کم یو ته اجازه ورکړه ډبلیو ډبلیو ته ښه او اوس راځم ورته وایم چې څه شی فارمیټ ډینای ټي سی پی او دغه نیټورک ډینای که ښه او فارمیټ آی پی اني ټو اني هدف دغه ده چې دغه ځای باندې پوه شي چې آی پی ایکسس لیست به دلته ورسره لیکي او بس کلاس نور څه نه کېږي پوه شوې که نه که نه شوې پوه اوس عملا ګورو موږ بس دا کار ورته دغه کمپیوټرونه دي دا ټول کمپیوټرونه ډیټا ایکسس کولی شي که نه سوري ویب سایټ انټرنیټ آی پی ایکسس لیست مې نه و جوړ کړو ساس دغه بل کار مې کړی و چې یو مې ډینای کړلو بل ته مې کار کوي که آی پی ایکسس لیست هم کې ډایرکټ هم کار کوي نیم باندې هم کار کوي مشکل نه ده اوس ګوره ښه دغه کمپیوټر دا درې واړه کمپیوټرونه کولی شي که نه شي کولی شي انټرنیټ اکسس کړي امانه درې واړه امتحانه وو ښه ویب براوزر ته راځم موږ ټول آر ویب سایټ بندوو څه به یو دانه ورته مشخص کوو چې دا بند کړه 192.168.3.1.2 خلاص یې که ویب سایټ کار کوي صحیح ده که نه دا هر څه کار کوي خو دې ته راځم ګورم چې دې کې هم کار کوي که نه کوي 192.168.3.1 کار کوي دا صحیح شو هلو ورلډ کا دا امیج دا هر څه کار کوي
دلته راځو په دې ځای کې دا ویب سایټ خلاصې کني خلاصې آی پی کني یعنی که په دې نیټورک کې تاسو سره 200 کمپیوټر هم یا ټول ته انټرنیټ فعلا الاو ده کم ریستریکشن یا محدودیتونه یا قیودات په دې باندې نه دی وضع شوي زه غواړم چې دا کار وکم چې دغه نیټورک د نور په دغه کې دغه یو کمپیوټر چې دا دغه یو سو د نومې یو ډاټ یو 50 ده دا کمپیوټر د سو کې دا د انټرنیټ اکسس کی او نور دغه دې کې څونه خلک دي دا یو د هم انټرنیټ نشي اکسس کولای اوس ګوره نو ا کمانډونو خو مې درته وښودل چې څه کار وکړي اوس راځو دلته سیلای ته اول مونږ یو اکسس لیست جوړو څه په هغه په نوم جوړ کې څه په نمبر په هغه کې هیڅ کوم فرق نه راځي ښه هغه د دې په کار کوم فرق نه کوي فقط په نوم خلاص حالت په نمبر په ځای باندې ښه کنفیګر ټرمینل او راځم ورته کوم چې اکسس لیست جوړ کړه سوري نوم باندې جوړو آی پی اکسس لیست صحیح ده څه رقم ته جوړه ایکسټینډډ او څه په نوم باندې جوړ کا یو نوم ورکا مثلا ورته لیکم چې څه شي بی ډبلیو بلاک ویب سایټ مثلا یا اوس دا نوم باندې د دې نو وروسته ګوره دا په دې نوم باندې خو انټرنیټ جوړ اکسس لیست جوړ شو ویني کنفیګریشن کې اکسس لیست کیو ښه اوس ګوره څه کول غواړي ډینای کوي پرمیټ کوي څه کوي زه اول پرمیټ کوم هغه کم کمپیوټر چې دا هغه څه کوم پرمیټ کوم ورته هم پرمیټ کا څه شی پرمیټ کا ټي سی پی صحیح ده ټي سی پی پرمیټ کا چاته هوست تا کم هوست تا یو سل 92 ډاټ یو سل 8 ډاټ 3 ډاټ سل ډاټ یو ډاټ یو 50 دا کمپیوټر ته اجازه ورکوو کنه ها دا اوس تاسو وی چې کوم هوست تا او کنه دغه هوست ته اجازه ورکوو مونږ ته ډیسټینیشن بالکل معلوم نه ده اس د انټرنیټ نه اکسس کوي کنه صحیح ده پوه شئ نو مونږ ته خو دغه معلوم ده چې دا شی دا د انټرنیټ نه اکسس کوي دا ډینای کا او اوس راځو ورته وایي چې شی په ډینای کوي ها ایکوال ټو څه شی یا اني ورکوما چاته ډینای کا اني ته ډینای کا ایکوال ټو چې شی کم پروتوکول ډینای کوي ډینای نه کوو پرمیټ کوو یا ورته اتیا ولیکا یا ورته درې دانې ډبلیو ولیکا صحیح شو اوس راځو ورته وایم چې څه کار وکړه دا ځل ورته وایم چې ډینای کا څه شی ډینای کا ټي سی پی دا ځل هوست نه ډینای کوم ټول نیټورک ډینای کوم نیټورک یو سل 92 ډاټ یو سل 8 ډاټ یو ډاټ صفر دا نیټورک ډینای کا 0.0.0 ډاټ 255 دا ډینای کا او د چا نه ډینای کا any څه شی ها دا څوکا ډینای ټي سی پی نیټورک الته مې دا نیټورک چې طریقه لري نیټورک څوک دی نه ها ډینای کا څه شی ټي سی پی یو سل 92 ډاټ یو سل 8 ډاټ 100 ډاټ یو ډاټ صفر ماسک 0.0.0.255 اوس ورته ولیکه چې څه شي نه ډینای کا any نه any equal to څه شی www او په اخر کې ورته چې څه وکا فارمیټ کا آی پی any to any خلاص ورسېږي اوس راشه دا په دې انټرفیس باندې ولګوا دا انټرفیس کوم یو دا سیریل 01 دا انټر کنفیګریشن مرتلار شه کنفیګر ټرمینل انټرفیس سیریل 0/1 او ورته لیکو چې څه شی آی پی ایکسس ګروپ کم ایکسس ګروپ بی ډبلیو او په کم ټایپ کې صحیح شو اوس ګوره ها کچېره دغه سړی وغواړي چې ویب سایټ خلاص کړي دی به کوم ویب سایټ نشي خلاصولی هیڅ یو ویب سایټ به نشي خلاصولی ښه یو سل 92 ډاټ یو سل 8 هیڅ یو ویب سایټ به نشي خلاصولی ته خلاصوی به شي نه بشي خلاصوي اوس به وکړو ډاټ 3 ډاټ 100 سل دا خو نشي خلاصولی ځکه دا موږ څه کړی ده ډینای کړی ده ښه ریکویسټ څه وشو ټایم آوټ دا نشي خلاصوی دا سړی خلاصوی شي دا بالکل دا هر ویب سایټ ته لاسرسی لري ښه ډیسکټاپ ته راځم او دلته راځو ویب کنفیګریشن په براوزر ته یو سل 92 ډاټ یو سل 8 ډاټ 3 نه دغه او ډاټ 3 ده کنه ډاټ 3 ډاټ سل غلط شو سټاپ دی یو سل 92 ډاټ یو سل 8 ډاټ 3 ډاټ سل خلاصوي شي کني شي خلاصوي هر ویب سایټ ته د اجازه لري ها او اوس راځو دلته
دا یې ګورو دا یې خلاصوی شي نه شي فقط هماغه یو پکې علاوه ده ښه که اوس دلته یو بل نوی نفر کارمند راځي هغه هم که وصل شي هغه به هم نه شي خلاص هغه باندې ویب سایټونه مکمل بلاک دي ښه خو فکر دوي آخرین راوټر به موږ سره دی ښه انټرنیټ به کوم راوټر ته راغلی دې ته که دغه راوټر هم د انټرنیټ سره کنیکشن ولري فکر دوي چې بیا دوی اکسس کوی شي ځکه اکسس لیست موږ چېرته جوړ کړی ده دلته ټرافیک چې دلته را رسیږي دلته فلټر کېږي ښه اوس دغه کمپیوټرونه چې دي دې خواته چې څونه ویب سایټونه دي د دې راوټر نه یې خوا یو هم نشي خلاصولی ښه خو کله دې نه را دې خوا چې دي دې ځای پورې سګنالونه راځي که نه دا کوم مشکل نه دی دغه شی خلاصولی شي ښه ځکه دا هغلته نه ده اوس ګوره د دې 2 ډاټ سل ده که نه 192 ډاټ 188 ډاټ 2 ډاټ سل ودېږه ته فلټرینګ څوک کوي دغه یې کوي نو دا کولی شي تاسو ورباندې تطبیق کړئ اوس ګوره موږ ټول نیټورک بند کړی صرف یو نفر مو څه کړی ده الاف کړی دې ته څه ویل کېږي اکسس لیست نو ستاسو ذهن کې چې څه رقم ته سوچ راځي هغه رقم ته ټاپالوژي او شکل لرئ داسې امپلیمنټ کولی شي چې دغه کار باید په دې رقم ته وشي اوس کم مشکل کم سوال ورسېدې ورباندې د خیر ښه صحیح بس صحیح ده چې په دې مشکل نه وي پکې که نه چې ته باید پوه شې اوس که چیرې زما دغه راوټر د انټرنیټ سره کنیکټ وي زه به چې بلاکینګ کوم ښه خبره دا ده چې زه دغه ECL دلته جوړ کړم ښه چې ډایرکټ له دې ځای نه ونوځي یې خواته نیکسټ ټو سورس سورس کوم یو ده ډیسټینیشن کوم یو ده سورس او ډیسټینیشن خو پېژنې کوم دې کار کې اوس سورس کوم یو ده دغه سورس دي ښه دا چې شی دي دا سورس دي ډیسټینیشن زموږ مقصد دا ټول ویب سایټونه چې دي زموږ څه شی دي ډیسټینیشن دي نو موږ چې دا ECL کنفیګر کوو سورس ته به یې نږدې کنفیګر کوو ښه چاته سورس ته به یې نږدې کنفیګر که موږ دغلته دا ټیلنیټ هم چې بلاک کول دا به موږ دلته چا کوو دلته به هر یو ځای کې چې ته کنفیګریشن کې فکر دی چې هغه به سورس ته نږدې کوي که سورس ته یې نږدې ونه کړي دغسې مشکل کېږي لکه مې درته ویلي اوس ګوره دا خلاصوی شي هغه یې خو هغه ورځي نو بیا داسې پرابلم راځي نو چې کوم ځای کې ستاسو سورس نږدې یا هدف نږدې وي هغه ځای کې به دا کار کوئ مشکل خو نه ده که نه بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله موږ به تاسې په نوې موضوع باندې دا نو کوم خیال څه کوم